أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. انفال جمع د نفل ده او نفل وی زائد شیطا ایکسٹرا تا یہ نفلی مستمونگا نفلیم زکو چی دا ایکسٹرا مونز دے اضافی دے. مراد دا انفالنا سپوائلز آف وار یعنی مال غنیمت، مال غنیمت، چونکہ پا جہاد کے دا مسلمانانو مقصد مال غنیمت نہیں، دا ورطا ایکسٹرا حاصل شی. مقصد خو سی د ظلم دفع کول، مقصد د جهاد څه دی؟ د ظلم دفع کول، د ظلم تدارک کول. خدا مال غنیمت پکې اضافي ملو شي. زمانه د نزول د دې صورت دویم سنه هجری، د ہجرت نه بعد پیغمبر علیہ السلام یو ریاست اسلامی قائم کا مدینہ منورہ کی. ابتداءً دا ریاست په 200 او یا مربع میل باندې خورو. د هجرت نه وړاندې د حج په موقع د مدینه خلکو د پیغمبر علیہ السلام دعوت قبول کو. مینا کی کوم ځای؟ مینا کی دا 15 یا خلکو سورو او د پیغمبر علیہ السلام له دعوت ورکو چې مکه معظمه کې ته او ستا مرګري ډیر په تکلیف دي، نو مدینه نه خپل سنټر او مرکز جوړ کا. او د دې دوه مشران اسعد ابن زرارہ، اسعد ابن زرارہ او عباس ابن عباد، دا د مدینه د خلکو لیډرانو په دغه حج کې. د دوار د چې پیغمبر علیہ السلام تر حضرت عباس هغه وخوي دا ولیکو چې تاسو دعوت خو ورکوي پیغمبر علیہ السلام ته، او تاسو ته پته ده چې رده د وجه ټول خلک زموږ دشمنان شوي دي، تاسو به هم دشمنان شي. حالانکه په دغه موقع د پیغمبر علیہ السلام د تر په خپل مسلمان نو، خدا د پیغمبر علیہ السلام ترومو او د پیغمبر علیہ السلام دوستمو. حضرت عباس د پیغمبر علیہ السلام اکایمو ا دوستمو، یعنی په عمر کې صرف 2 کاله مشر دا تر اکا پیغمبر علیہ السلام نه صرف 2 کاله مشر، نو بس دوستی وا، یعنی وړوکواله یو ځای د تر مشر. صحیح دی وای هغه چې په موټر سایکل باندې لمه افغانستان کې نوم خو نه لکه بیا کیسټ کې راځي. ها نو چې موټر سایکل باندې لمه نو موټر سایکل می تیز چلاو نو رانه و فائدہ نو پری وطن نو پوه نو دا یو کار دی ځوانه سو کې ټول چمنه ورپسې ځوانه شروع حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ السلام تر دی د مدینه منورې د دوه لیډرانو ته وې چې تاسو دعوت خو ورکوي، خو د ټولو عربو مونږ هم دشمنان شوي، نو تاسو به هم دشمنان شي. ځکه چې دې کوم ځای ته ځي هغه باندې خلک بیا بمونه غورځوي. څه کوي بیا خلک بمونه غورځوي هلته. نو دې دواړو وې دا ولیکه چې زمونږ قبول دی د سر او د مال په قیمت باندې، د سر او د مال په قیمت، یعنی سر ته هم قربانو مال هم ته قربانو.
لہذا پراتلو کی کال کے پیغمبر علیہ السلام خپل مرګور ته وی تاسو ورو منتقل کیږئ چرته ځئ مدینه منورې ته او اخر کې پیغمبر علیہ السلام سره د لګو مرګرو پاتې شو مکه معظمه کې ټول مرګري نوم به وسته د سره د مرګرو پاتې شو اخر کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم سره د مرګرو مدینه منورې ته منتقل شه اوس د مکې خلک چې د دې د ژوند دارو مدار په تجارت باندې ځکه مکه معظمه کې زراعت دي زراعت په کې تاریخ دي هیڅ په کې نشته صنعت په کې وغه زمانہ کې ټول کار پسو په تجارت ساري خلک ژوند پسو تیری په تجارت باندې نو د قریش خلکو د یمن نه شام ته تجارت چې بکو یا د یمن او د شام نه به تجارت کو دا لار په مدینه تیرې ده دا روډ په کوم ځای مدینه باندې د دې وجه د حتی المقدور کوشش وکړو چې د مدینه خلک په دې قانع وکړي چې پیغمبر علیه السلام او داغه مرګرو لځای ورنکړي صحیح لہذا وفدونه لګل شروع کړل دا مکوي دا سدي ترستان دي دا دهشتګرد دي دا فلانه دي دا ډنګلې دي صحیح او دوی د اهل مدینه سره رابطه وکړه چې دوی د مدینه نه وباسي څوک سعد ابن معاذ چې د مدینه سره و د خپل قبیله مشر سو سعد ابن معاذ د عمره ته راغلو د دوستو په مکه معظمه کې ابو صفوان دا غنامه و ابو سفیان نه ابو صفوان سواد سره د بیت الله نه چاپیره طواف کو ابو جهل ولا مخله ورغه ورته وی ګوره کدا ابو صفوان تاسو نه وي ما ته اوس دلته مړولې سعد ابن معاذ ته دلته مړولې ځکه چې تاسو زمونږ وان کې خلکو له شیلټر ورکړی دی سلام ورکړی زمونږ باغیانو له پناه ورکړی دی سعد ابن معاذ ورته وی کتا یو معمولی حرکت وکړو زبتا باندې ژوند را تنگ کړ سبو کو در باندې ژوند بدل راځي معنا دا ده چې ته یو دانه د خوراک په دې روړ باندې راته رول بیان شي خبر ده کړه سعد بن معاذ جراب سړیو هغه ورته ته یو حرکت وکړه چې زه بیا وګورم چې تاسو بچی لوګي مری کنه صحیح شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داولیک مدینہ منوره کې درې مشهور يهودي قبایلو بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع دو قافونو سره قینقاع هغه سره یو معاهده وکړه چې هغه ته د مدینه دستور ویل شي د دې معاهده حاصل داو چې مذهبي معاملاتو کې به ټول آزاد یو یعنی تاسو خپل مذهب پریکټس کوئ مونږ خپل مذهب پریکټس کوو نمبر 2 د یو بل د جانو مال حفاظت وکړو یو بل د جانو مال حفاظت وکړو نمبر 3 د مدینه تحفظ او دفاع
دا به زمونږ د دواړو مشترکه ذمہ داری وي که مدینه باندې څوک اٹیک کوي مونږ به دواړه مشترکه دفاع کوو. بل د ریاست سره معاملات چې وي اخراجات به د هغې ټول برداشت کوو. ریاستي معاملات د هغې څه خرچې چې وي مونږ او تاسو به شریکه باندې برداشت کوو. بل اهل مکه سره به نه تاسو سره تعلق ساتئ نه مونږ تعلق ساتو. بل که څه باهمي جګړه پیدا شوه تنازع تاسو تنازع وایي څه کنفلکټ ډسپیوټ که څه باهمي ډسپیوټ پیدا شو هغه په لور لیول باندې حل نشو نو فائنل اتارټي به محمد رسول الله وي صلی الله علیه وسلم. فائنل فیصله به څوک کوي؟ پیغمبر علیه السلام. دغه رنګي څه قبایل جوهینا او دومورا دوات سره جوهینا او دومورا او بني مدلج دای په دې تجارتي شعرا باندې او فریوی باندې آباد دا کومه د مکی والو تجارتي شعرا چې د شام او یمن د مدینه په لار د دې فریوی په غاړه باندې د قبیله آباد دي. پیغمبر علیہ السلام هغه سره معاهده وکړي. څه وکړو سره معاهده ورسره وکړي. د خواوشا کومې قبیله چې هغه سره مکی والا او رابطه وکړه د پیغمبر علیہ السلام خلاف به انسیټ کول داولی کومه یو قبیله خواوشا چې اهل مکه به سره رابطه کولې دومره پیسې بدر کو په دې حمله وکړي دومره پیسې بدر کو دا سړی ولا مړ کړي صحیح شو 25 لک ډالر بدر کو فلانه ولې اساسینیټ کړي صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام چې ورته کومه قبیله د داسې کانسپیریسی نه خبر شو نو یو ګروپ د مجاهدینو به هغه قبیله طرف ته ولېږه مسلح ګروپ په ولېږه ناغي بدانه کو چې ور بل جنگ به شروع کو نه بس صرف پای به وارن کړو اله به وارننګ ورکړه چې بی کیرفل د نور خلکو لاس کې پپټ و جوړېږي کني یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز صحیح شو نه غیبه آرام شو او که کومه قبیله به آرام نشو نو دوی شروع کړه پیغمبر اسلام په وډه بوي بیا یسو کې دا وډه بوي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې باب کې کوم ګروپ د مجاهدینو چې مختلفو قبیلو د وارننګ لپاره بلېګو وارننګ او کني بیا جنگ وارننګ کني بیا جنگ ناغه کې دا کوشش کو چې د مدینه خلک به پکې نه انوال کول او خپل ځان چې مکی والا کوم مهاجرین ناغلیو دا غي ګروپ به لګو در پیغمبر اسلام حکمت عملیو چې دا لوکل خلک دا ونه چې را خو دې شکل نه راغله مصیبت اخته کړی ها ته دې بیا ټوپک راوالي الته کوم دته ارغان داته صحیح شو لا مش باندې تیرې کړه دې نه تل منځلو نه چرته نن هلم لأن پیغمبر اسلام هغه سره بالکل غم غرض ساته بل د خپل قوم نه به ګروپونه جوړول ای به لګي لیډر به ول خپل قریبي رشتہ دار جوړو لکه یو ګروپ یو لګو د عبیده ابن الحارث در پیغمبر اسلام د ترزوی عبیده ابن الحارث دویم یو لګو د حمزه رضی الله تعالی لیډرشپ کې پیغمبر اسلام ترو دریم یو لګو د عبد الله ابن جحش په قیادت کې د پیغمبر اسلام فرست کزن د ترور زوی و د سوزي د ترور زوی لکه ستاسو نه سره مت دي بلې ولېګو د سعد ابن ابي وقاص قریش د مکی سعد ابن ابي وقاص څوک قریش اهل مکه وبا د دې په بدله کې غارتګران لګل غارتګر په چوره چپاولو والا
تاسو ورته چوره چپاول ها غرضګرانه بوله غرضګر خو پیژنې کنه شیر څه دا چور والا غلې والا او پټکیان نو اهل مکه او هغه پټکیان لګل نو کله به د مدینه والا مواشیو تختول سچې په بلاس سره لا به تختول څنګه مقصد معنا دا ده چې ټنشن ډیر زیات روان دلته مدینه منوره کې دوه کسان دای په باهمي رابطه او اهل مکه سره یو يهوديو یو د مدینه خپل سره د مدینه خپل سره لوی سردار عبد الله ابن ابي د منافقینو سردار دلی خبيث سره ابي الف با نه یا ده دال بګنيشته الف با او یا لکه ابي چې څنګه لري شي دا ابي او يهوديو کعب ابن اشرف دای په پټه باندې د مکه معظمه دورې هم کولې به شام ته او برسل چرته مکه ته نو ته به خلکو ته وې کتاب داسې پلانینګ وکړو داسې اٹیک مو کړو موږ ته مدینه کې تاسو سره دا اعانت پیغمبر اسلام به ډیر څه خبرې ده او دای به پویول چې دا کار مکوئ دې پویول چې دا کار مکوئ کني قیمت به تا ده کې صحیح ځکه دا غداری ده دا څه ده چې کوم ریاست کې اوسېږي دا هغه خلاف سازش کول دي څه ویل شي غداری ورشي د غدارۍ خو سزا څه ده سر پرې کول په هر قانون کې لہذا دا حالاتو چې غزوه بدر دا په وجود کې راغی د قریشو قافله چې په سلګونو خانو باندې مشتمل و وشانو باندې او مختلف قسم ضروریات زندگی پہ کیوں ابو سفیان دے قافلے مشرو دوی ته دا خطر پیدا شو چې په مدینه منوره باندې تیریږو نو شاید چې محمد رسول الله دا هغه مرګري زمون په دې قافلې باندې حمله وکړي دا د شعبان میاشت وه سن 2 هجری په دې قافله کې کمال چې راته 50,000 دینارو مالو سورہ جسٹ امیزن او د موجوده زمانه بلینز ډالر یو بلین نه بلینز قافله سره ډیر سلويخ اسلحه بردار محافظینو سورہ ډیر سلويخ ابو سفیان د متوقع خطرې پیش نظر کما خطر چې دا ایکسپیکټ کولا د دې خطرې پیش نظر یو سړی ولېګو مکه معظمه ته چې تلار شاو د خلکو نه امداد وغواړي چې موږ له پروټیکشن نه کی کني موږ دا قافله مدینه باندې تیرولې نشو د عربو طریقه دا و چې خپل مظلومیت به ښکارا کوو نو به قمیص وشلو دیکھو ګورم تاسو دیوان به ځان نه وشلو په سر کې به خاورې واچولې سر کې به خاورې واچولې او اوس نه به وګونه پرې کړ اوس نه به
وګونه پرې کړ. دې معنا به دا چې د مظلومیت انتها ته رسېدلې. دې سړي هم دغسې وکړ. لہذا ابو جہل ہوئی انف از انف. ابو جہل سے ہوئی یو زر خلق تیار کر پدے کے شپک سوا زرپوش سپایان زرپوش زغرے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع ملاو شو ناغه قریش او انصار یعنی مهاجرین او انصار دواړه را جمع کړ. او مشورې ورسره وکړه چې د مدینه منورې شمال طرف ته قافله ده. کوم طرف ته؟ شمال طرف ته کاروان دی او د مدینه جنوب طرف ته لشکر را روان دی. کوم ده نه؟ مکې نه. لہذا د مدینې نه شمال ته ورشو د قافلې پسې اکه جنوب ته ورشو د لشکر مخله. او د لشکر مخله ور دي ته جنگ دی. لشکر پسې ور دي هلته جنگ دی. قافلې له چور دي هلته لوټ مار دی. الله مال غستل دي دغه دور جنگ نشته. نو یو ګروپ هغه دا مشوره کوي د شمال ته ولر شو. دا آسان لار بوالو. کومه لار؟ دا شمال طرف قافله ده. سبا ورسره د سلوي کسان دي او سو پړه کپړه کوو. اسلابه هم واخلو، سامان به هم واخلو زیګه. صحیح. او بل ګروپ وي چې نه د جنوب طرف ته ورځوار څه پیښه ده. څه شه ده؟ توکل په خدای ارته چې پیښه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې رستنی فکر حامی وو چې کوم خاصو جنوب ته د چا مخله د لشکر مخله. ځکه دا بالکل لومبنه موقع ده. کدی وخت کې مو څه کمزوري ښکارا کړه دای بیا موږ دلته په آرام نه پریدي. دی فرست امپریشن از دی لاست امپریشن. نن ورته امپریشن ورکول غواړي چې موږ ګوره به خوند خلک نه یو، بے سہارے بیو، بے سر و سامان بیو، قوم پتش اللہ سوم جنگ تا تیار. مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر پاس ردا سے پہ اجتماع کے پیغمبر علیہ السلام تے وی امزل ما امرک اللہ فاللہ معک چې خدای در تکم حکم کړی دا الله پیغمبر هغه طرف روان شه الله در سره دې مونږ در پسې الله. او په داسې موقع باندې داسې یو خبر دی یو سړي چې اډم له سره شي صحیح څنګه ټول اجتماع سره کنوینس شي. ټول اجتماع سره کنوینس شي. دا زموږ په دې ګڼه کې چې عبد الله یو خبرو کې بس ټول اجتماع سره صحیح خبره کول پکاري. نا مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بس پاسا کم طرف ته چې خدای حکم در روان شه مونږ در سره یو الله دې مددگار دی. دا انصارنا سعد ابن معاذ مقداد ابن عمر خود مکیو هغه پاسه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ته حکم کوا بیا مونږ ته ګوره چې مونږ خپل سرونه څنګه کټ کوو. بس دا دوه خبرې چې دواړو ګروپو طرف نه وشي. خو دوه ګروپ ورته صحیح یو نه ځان یو لودینانو ور دواړو وي صحیح شو کنه. نو بس دوه ګروپ وایي بس ټیک ده مونږ تیار یو. شپږ یا مهاجر او 200 یو دیرش انصار 200 یو دیرش انصار پدې کې شپږو یا د اوس قبیلیو سوره شپږو یا د اوس قبیلیو او یو سل او یا دا د خزرجو دوا یا درې سونو دای سره ټول لشکر سره سو سونو دوا یا درې او یا ورسره وشانو
او صرف شپېته ور سره زغرې وي. ولسم د رمضانو چې پیغمبر علیه السلام روان شو او پاتلسم د رمضان معرکه شروع شو. موضوعات د صورت دا خو تاریخي پس منظر ہو، دا څه شو هسټوریکل بیک گراوند ورته. موضوعات د صورت چونکہ داڑم بنے جنگو مسلمانان نے چیزیں جنگ کے نو کوتاہی شوی وی داغی اللہ تعالی خبردارے ورکو چی فیوچر کی دا دے اصلاح پکار دا. نمبر 2 چی دا اسباب دنیا کے اسباب تیاروئی، دا اسباب دنیا کے اسباب تیاروئی خو اعتماد ہمیشہ پا اللہ کوئی پخفل قوت باننا. نمبر 3 د جنگ په میدان کې هم خپل اخلاقی معیار برقرار ساتي، بد اخلاقی مه کوئ. یعنی کہ میدان جنگ کې هم ہاں بد اخلاقی به نه کوئ. د مسلمان شان دا دی چې د جنگ کی که امن کی د اخلاق معیار برقرار ساتي، د اخلاق معیار برقرار ساتي، زیاتې نه کوي. نمبر 4 مشرکین و منافقین او یہودو ته پکې خطاب دی. چې تاسو د درې واړو ګروپونو کردار دا د انسانانو کردار نه دی. یهود. نمبر 5 د غنیمتونو حکم دی پکې چې مال غنیمت سره بس کوي. نمبر 6 د جنگ او د صلح دواړو لپاره هدایات او قوانین دي. د جنگ قوانین او هدایات او د صلح قوانین او هدایات. نمبر 1 د ریاست اسلامی د دستوری آرټیکلز وضاحت ته پکې دستور آئین کانسٹیٹیوشن او ابتدائی دا دینا دا کہ انفال ایکسٹرا دی، انفال سری اضافہ دی، لہذا پا جنگ کی بنیادی مقاصد انفال مگر دے ہوئی. بنیادی مقصد خود اللہ دا دین برتری دا او دا ظلم دفع کول دی. دا دیو جی جنگ سے ہوشو نو کافران خو تختیدل، بلا ډېر اموال غنیمت په لاس راغی. لہذا مسلمانانو پیغمبر علیہ السلام نے تپوسه کوي د دې بس کوو دا دومره ډېر سامان دا بس دې سره بس کوو. ځکه دې ته حکم نو معلوم چې شریعت حکم دی کې څه دی، یعنی ویسو دو کڅو کو سره صحیح د پاسه په ډوزري تیری کو لکه څنګه چې کوي چې په ډوزري په تیری کو کڅو کو صحیح کنه تقسیم کو. نو اللہ تعالیٰ وچ دا خشت اول چونے حد معمار کھج تاسو ریا میرا ود دیوار کھج چې داړم بنے بنیاد دے دا ولا صحیح کا د نیت اصلاح ولا وکا چې د جنگ په موقع باندې دې خبرو تصور هی مکوئ. جنگ په موقع باندې تصورونه صرف دوا، نمبر اول د ظلم دفع، نمبر 2 د خدای د دین جنډه اوچتول، د ظلم دفع. حجی باری سے زرگین خبری کسنگ ایمان سزا ذکی گا نا صحیح. منگا مسلمانان نہ پا امن کے پا دین کوئی گو نہ پا جنگ کے پا دین کوئی گو. زمانگ جنگ ہم پا جذبات ہوئی، زمانگ امن ہم پا جذبات ہوئی. یسألونک عن الانفال، سوال کئی تانو پیغمبران الانفال د غنیمتون متعلق. چلیے سر بس کہو
قل تورتا وایا الانفال لله چې دا غنیمتونه د الله او د الله د پیغمبر دي. تو اوس دې په بس الله تعالی مختصر جواب ورکړ. بس تورتا وایا چې دا غنیمتونه د چا دي؟ You people don't worry. دا د الله او د الله پیغمبر دې نو بیٹر. What should be done؟ بس صحابه خو ډیر منون کې خلک بس هغه ته دا جمله راوړل چې بس دې سره تاسو هیڅ غره نشته. تاسو ورته ډیبیټ کوئ ما دا ډسکس کوئ ما ډونټ ثینک اباوټ اټ. دې کې چوت مو وای سایکولوژي استغفر الله العظیم. مونږ ولې دا تاسو کو تاسو نو پکا صحیح شو. ولدا کله کله مونږ په شان خلک دې به کوته وړي کنه شرشا کله مونږ په شان خلک موږ سوي پیغمبر اسلام به د ټول ځان له دمای ټول وکورته وړي ځکه مونږ ته شرط پکې مو وای نه. صحابه کو ډیر منو کې بس الله تعالی شرط پکې مو وای دا د الله او د الله پیغمبر خو خبره بس. فاتقوا الله يريغي الله تعالی نا واصلحوا ذات بينكم واصلحوا ذات بينكم اصلاح کوي د خپل ځان. ذات بینکم معنا د خپل ځان په اصلاح کې لګیایي. You should worry about your own self, not about اموال غنیمت. تاسو وری د ځان متعلق پکار دي خپل اصلاح کې لګیایي. څه کوئی په غنیمت باندې خبر دین کړه یو معنا. دویم واصلحوا ذات بینکم اصلاح کوي ذات بینکم په خپل میس کې یو بل سره جوړ پیدا کوي. دا مالونه خدا سے خبيشه دې په تقسیم باندې جنگونه پیدا کیږي. دې په تقسیم باندې جنگونه پیدا کیږي. خلک وایي چې اخد د شکه چې واغې فلان کی ته ورکړه مال یې دې کار او ته راکړه. الله تعالی واصلحوا ذات بینکم کوم شی چې د نفرت ذریعہ جوړیږي کې چوت مو وایي ساجي به خبره وي. واطیعوا الله ورسوله اطاعت کوي د الله تعالی او د رسول د الله ان کنتم مؤمنین کتا مؤمنان یې. نو ټول صحابه وی چې موږ یقینا مؤمنان یو بس خدای سوی او پیغمبر سوی هغه صحیح. نو الله تعالی وی دا وخت ټول خلک کې چې موږ حقيقي مؤمنان یو. خو دې د تعریف یې انما المؤمنون الذين خبر دادا صحیح مومنان آکسان لے اذا ذکر اللہ چکل دا اللہ یاد شے وجلت قلوبهم. دیکھو گو چکل دا اللہ تذکرہ شي چې الله ډیر عظیم ذات ډیر لوی قوت لري. وجلت قلوبهم د هیبت نه دوی زړونه اوښني تاسو نه دروي زړونه ولرسي. وجلت قلوبهم زنے الردے گئے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ او کلچ ولستے چھ دوی بانے آیاتون دا اللہ زادتهم ایمانا نو دا آیاتون انکریز کی دوی رد ایمان اعتبار بان لے آیت سر دا ایمان اضافہ کیگی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ او پروردگار پل بانے دوی اعتماد او توکل کئی. نو اللہ تعالی صفتون ذکر کرل پینزو سورہ پینزو. اول دا چې د خدای عظمت ذکر شي د دې زړونه باندې لرزل شي. الله تعالی زموږ په حالت رحم وکړي. خدای مکه موږ سره خدای راغی هم نو زړه به موږ لرزي دور سره شي. د صحابه زړونه چې د خدای ذکر بوشه hebat په راشه. دویم چې د قران آیت ورته ویل شي ایمان به اضافه شي. مونږ ته چې د قران آیت ویل شي منافقت به اضافه شي. دریم د خدای په ذات مکمل اعتماد. سلورم الذين يقيمون الصلاة آکسان چه قائمین منز دا سلورم صفت. ومما رزقناهم ينفقون او دا آغمان لچ من ورکڑے دوی تا انفاق کئی خرچ کئی پلا دا اللہ کی اولائکا دا کسانم المؤمنون حقا دا مومنان دی یقینا لهم درجات لوی دا پارا لوی درجات پنزد پروردگار دوی ومغفرت او بخندہ ورزق کریم او بہترین رزق دے. اس دا خمیس کے اللہ تعالیٰ دا مومنان صفتون اوکر اس دا ورپسی آیت نمبر 5 دا دے تعلق دنوں بھی آیت سر دے کہ قل الانفال للہ والرسول غنیمتون دا چاہ دی دا اللہ و دا پیغمبر اصولی دی نو دا غی وجہ خی. کما اخرجک ربک زکا چی ترا استوستا پروردگار من بیتک دا کوستانا بالحق پا حکم چی خدای را استوی دا جنگ دا خدای پا حکم شو دا جنگ دا خدای پا حکم شو نو دا دی سمر آوٹ پٹ او ریزل چی دے دا دا اللہ و دا پیغمبر دے. خبر دین کرا لو
وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اتا کی سره یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون هغه نه خو خون کیو دیوتو د جنگ لا هغه نه خو چې جنگ وشي یجادلونک فی الحق دیتا سره جنگ کو فی الحق پدې حکم د الله کې یعنی ارګومنټ سره کول معنا یعنی دوی داوی یعنی څه زمون سره دوره اسلحه هم نشتا دوره تیارې هم نشتا او اسیم لا نوی لرا غلیو لا تر اوسه ریاست نه مستحکم شوی او پړمبر باندې جنگ شروع شي خو بلې مصیبت سبب باندې دیم لکري خبردار چې دی قاتلې په لړ شو چتر شو قاتلې په یجادلونک فی الحق بعد ما تبینا پس دے چې دوی تدا واضح شو کانما یساقون الی الموت دیتا سره داسې ارګومنټس کول د جنگ بارکه چې نه جنا د جنوب طرف ته نزو دیتا سه یریدل کانما یساقون لکه چې مرګ له دوزه کانما یساقون لکدای چې بوتله شو مرګ تا وهم ينظرون او دې قتل دې مرګ بلتا دې خدا سي یریدل لکه چې مرګ مشاهده کوي د دې وجه هغه طرف تسترګل وای دې بل طرف ته نبي سبحانه تفصیل شروع کی ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران جملنا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه وتوانا على النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين.